ملګرو سلامونه او احترامات مې قبول کړئ او زه د ټول نه لومبی زه د الله پاک لاک لاک شکر ادا کوم چې الله پاک دا کوم ماحول چې تاسو وینئ دا دنګ دنګ شنه شنه غرونه چې په اوړي کې د دې نه دا یخ یخ اوبو ابشارونه راځي دغه ابشارونو تماشونه دغه ښکته د علاقونو خلک راځي او دغه ابشارونه مزې علي او نن دغه غرونو باندې دغه دنګو دنګو شنو شنو غرونو باندې دا سپین څادر تاسو کوم وینئ یا سپین څادر چې پرې راخور دی دا د قدرت کرشمې دي او نن چې دا کوم خلک تاسو وینئ ځکه د زما په زندګۍ کې په لومړي ځل باندې د سنګر کلیل طرف ته دا دومره خلک نن راغلي دي تاسو دغه خلکو تماشه هم کولی شئ دغه خلکو نه خبرې ترې تپوسونه هم دې کوو عجب خان ورور لږ راشئ که نه څنګه محسوسوئ سوات دغه سنګر ته راغلي یې واورو نه څنګه محسوسوئ بس جي موږ خو د واورو نه ډېر خوندونه واخیستو ډېر مزې ورته واخیستې ډېر ښکلی ځای دی او ټولو مینهوال ته دا پیغام ورکوو چې تاسو هم چکر له ملم جبي کالام ته مه ځئ سنګر ته راشئ تاسو د سنګر او کلیل نه خوندونه واخلئ او انشاءالله دې طرف باندې دا روډ که بنیر ته کامیاب شو نو بیا به ټول سیلانه خلک هم دلته کې راځي ډېره مننه عجب خان ورور دا و زمونږ ورور عجب خان چې هغه خبرې ترې تاسو واورېدې او هغه هم دغه پیغام خلکو ته ورکړو چې تاسو اوس د ملم جبي او د کالام بجای تاسو سنګر کلیل ته راتلی شئ سنګر کلیل کې تاسو د خپل هغه خوبصورتي هغه تاسو لیدلی شئ خپل زړه خوشحالولی شئ موږ سره بل زموږ ملګری اظهر خان خو موجود اظهر خان د موسم په حوالې سره د سنګر کلیل په حوالې سره خپل لږ تاثرات بیان کوي بسم الله الرحمن الرحیم موږ راغلي په ډېره لږه فاصله د منګورې نه ښار نه په ډېر لږه فاصله کې دا کوم جامبیر کوکارۍ چې پرته ده او دا غرونه د تک سپین دي د واورې نه نو د دې دا هم دغه غرونه دي کوم چې په کالام وغیره کې دي دا ډېر زیات نږدې پرېوځي او تک سپین دي څنګه چې د کالام او د ملم جبي غرونه سپین دي دغه شان دا غرونه هم سپین دي د واورې نه نو ډېر ښکلی موسم دی تاسو ډېره مننه کوم تاسو د اظهر خان ورور خبرې ترې واورېدې اظهر خان خو هم دلته کې ډېر خوشحاله دی هغه هم دا خبره وکړله چې تاسو د کالام او د بحرین کې چې کوم غرونه کوم سیندونه کوم ښکلیوال تاسو ته په نظر باندې راځي هغه بلکل نن دلته کې تاسو ته په سنګر کلیل کې هغه مزې تاسو اخیستی شئ زه د حکومت نه صرف دغه مطالبه کوم چې زموږ دا کوم روډ چې دوی جوړ کړی دی دا د دوو ضلعو د امدوربطو یو اسانه لار ده که دوی لږ غونته کې په دې باندې لږ غونې کوشش وکړي دا روډ ډبل کړي او دلته کې د سیر سپاټې لپاره لږ غونته کې سپاټ ځایونه جوړ کړي لږ غونته کې ښکلي هوټلې تیار کړي ښکلي پارکونه تیار کړي نو امید لرم چې د سوات په سیاحت کې به تر ډېر حده پورې ترقي میلاو شي د کیمرامین عبدالله جان سره خپل ورور صمد اندوم له اجازه ورکوي په لوی الله مسپارم د الله په امان